منګه سکو د دوه ورونو چې لانجی د یو ورور خبره واورو مونږ یو غپلان کې ډېر غټ ظالم دی او خو ډېر ناولې دی او خو ډېر ګنده دی ورور سره ډېر ظلم کړي تا د غفلان کې خبره اورېدلې د دوه گاونډیانو کې د یو خبره واوري هغه ته جړه فریادو کې د غبل خبره دی اورېدلې ده په دوه مرګرو کې د یو خبره واورېدله جړه فریاد د غبل دی اورېدلې ده تر هغه په چا فیصله مکوه چاته خمه وایا چاته بد مه وایا چاته ظالم او مظلوم مه وایا چاته په حق او ناحق مه وایا چې د دوو طرفونو خبره دې نه اورېدلې دا یاد ساته ظالم ټول عمر خوله ورانه کوي ظالم ټول عمر قسمونه کوي ظالم ټول عمر جړه کوي ظالم ټول عمر د مظلوم جامې اغوسته نو نبی علیہ السلام ته دا ارشاد فرمایي چې تر هغه به فیصله نه کوي چې د جانبینو خبره دې نه اورېدلې علي رضی الله عنه نبی علیہ السلام چې کله لیږه و یا رسول الله علیه السلام زه خو هلک یم هلته به فیصلې راځي سپینګیري به مشران به او د هلک سړي به څه فیصلې او څنګه قضاوت به کوي نبی علیہ الصلوة والسلام په دې سینه کې ګزار ورکړه او اللهم ثبت لسانه دعا یې ورته وکړه الله د علي ژبه مضبوطه کړه واهد قلبه الله زړه مضبوط کړه خو چې روانېده وی علي چې فیصله کې نو فیصله کې به تلوار نه کې یو کس ته جړه فریاد وکړه تر هغه ورته ظالم مه وایه چې دغه بل کس خبره دې نه اورېدلې